پیدل مدرف ته پارم د فلحال نه دی کولاو الته مونږه میډیکل باندې ډېر زیات سټوډنټان دي الته مونږه غیر دي زرونه خاندانونه چې کوم دي اغم فارغ شو ورسره د بارډر بندیدل چې کوم دي دا د علاقې معاشي قتل عام روان उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। 6-7 हज़ार के डग गाड़ी उलियाड़ दी पर बोंडरे बांधे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त लंडी कोतल में हमजा बाबा के मज़ार के करीब मौजूद हूं। यहाँ पे मेरे साथ क्लियरिंग एजेंट हैं, उनके सदर मौजूद हैं। मेरी दाईं जानिब जो है तो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं और ये एक समाजी कारकुन है। इनसे ये जो तोरखम बॉर्डर की बंदिश की जो उससे सूरत हाल पैदा हुई है उस बारे में बात करते हैं। यो कम सलवेख्त रोज़ोशुदा बॉर्डर बंद है, पैदल आमदोरफ द पारा कुलाव शुखुर تجارت د پاره تر اوسه پورې بند او دام پتن لګی دا به کله کولاوي د سره تاسو په روزګار سره اثر راغلی دی؟ پیدل مدرف ته پارم د فلحال نه دی کولاو دا څومره چې کولاو دی دا صرف هغه افغان مهاجرین هغه کډوال چې کوم دلته دوی وباسي واپسی کا نو صرف د هغو د پاره کولاو دی. عام تجار یا د عام خلکو د پاره پیدل مدرف پاره بارډر نه کولاو. تورخم چونکې زمونږ د ټوله علاقې د پاره بلکې د بارډر نه ونه تر کراچۍ پاره د تجارتي خلکو د پاره یو اهم ځای لري چې کله دا بارډر بند شي نو د دې اثر صرف ځان لا په یو فیلډ نه ورځي په اجتماعي ټوله معاشره باندې ورځي. دین علاوه د تورخم اهمیت په مختلفو شکلو کې د ما سره تقریبا په تورخم بارډر باندې رجستر کم از کم 3000 نه 5000 پورې مزدور طبقه ده چې هغه روزانه په بنیاد باندې یو دیاړي مرد یو هغه الته مزدوري کوي او په هغه دیاړي باندې د خپل ژوند تیری. ورسره په دې روټ باندې ډېلی چې کوم د ترانسپورټیشن نو هغه تقریبا اندازتن دواړه طرفه چې کوم دی دا د 1290 تر 1500 پورې غټ رکونه چې کوم دي دوه مدرف ته دغه سره وابسته په شا باندې زرونه خاندانونه چې کوم دي اغم فارغ شو ورسره. لنډ کوتل بازار د باندې ډایرک اثر چې کوم دی د بارډر وي نو هغه دکانونه هغه هوټل داسې څومره طبقات چې دي د تورخم بارډر نه سیده باندې متاثر کیږي. نو زه دا ویل شم چې د بارډر بندیدل چې کوم دي دا د علاقې معاشي قتل عام روان دي. ژوند سختۍ سره تیری که هر طبقات سره هم دی که هغه مطلب دی چې کلیرنګ ایجنټ ورکر دی که هغه د مزدور طبقه ده ځکه چې اجتماعي طور تورخم چې کوم دی په دې کې شکلونه خو ډیر موجود دي د روزګار خو که هغه مونږ یو شکل راوباسو نو دلته په هر شکل کې هر څوک یو مزدور دی لیبر دی چې هغه دیاړي کا خپل ژوند تیری. इनकी बातें आपने सुनी, इनका ये कहना है कि बॉर्डर बंदिश से एक तरफ की नहीं दोनों तरफ के आवाम मुतासर हो रहे हैं, ताजिर मुतासर हो रहे हैं, वो मेहनतकश मुतासर हो रहे हैं जो इनके रोज़गार से वाबस्ता हैं और इनकी तादाद हज़ारों में है। हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये आमदोरफ्त जो है वो जारी रहे और आवाम दोनों तरफ की जो है वो इससे मुतासर ना हो और रोज़गार के मौके इनको आसानी से मिलें। बहुत से ऐसे घराने हैं, इनका कहना है कि वो उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। मज़ीद बात करते हैं, हम मेरे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर, इनसे कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन वो किन मसाइल से दो चार हैं। सदर से दारात हुए सासो दा कम एसोसिएशन दे तासु दा सदर है د بارډر بندش سره برای راست تاسو طبقه متاثر کیږي لګیا دي سامره تنان متاثر کیږي لګیا دي او اغي د وخت په کم حالتو کې دي په دی وخت کې نن سبا وخت کې چې څومره ترانسپورت هم دی کنه نو کومې چې څنګه برنه لیاکوزنه خرچې راوړي هغه نه خلاص شو اوس دې ته مجبور دي د روان کلندران هم چې نه کته څوک پردي نه پورته ورې ځکه چې موږ سره افغانۍ لارې دي ټول لوډینګ بار د سپورټ مال یې بار شوی چاګړ پاسونه شوي څوک په لیارو باندې دي باید چې کوم ګاډي دی خواته چې د خپل وطن ته پرې کزونګه په پاکستاني ګاډي کوم وسار دی شموار پیردای او څومره پاکستاني پلیټش دی دی په لور پرخي وای نو دوی بیا خپل کشاله و چې هر وخت په دا ګیټ فیصله کولای بیا یې کولای نن سبا وخت کې چې څومره ډرور کلندر دی ته ونګ ګرځي دی لاندې تورخم ترمینل پورې ونګرځي دی تا به خلکو ولاتن دلی خو ډیر مشکل سره مخ یو او برداشت نه خبرې ټولې بار شو. ستاسو ټرانسپورټران د وخت سامره تعداد دی سیکړاو کې د زرګاو کې جاګه د وخت متاثر شوی دي زموږ اوس وخت کې خو تقریبا چې اپلو دی په کوم ګاډي ولاړی کنه دا 6-7 هزار کې ډګ ګاډي ولاړ دي په بونډرو باندې او دا دی تر رسیدلی چې پردو جوړ دي روټۍ د پاره دا یې جوړه جامې دو جوړې جامې په غاړه کې وشلې دي. इनकी रोज़गार से जो वाबस्ता हैं वो तकरीबन 6000 से ज़ायद गाड़ियाँ इस वक्त तोरखम से इस तरफ और तोरखम के उस पार खड़ी हैं। वो जो ड्राइवर थे, जो उनके साथ क्लीनर थे, जो उनका जो इमदादी अमला है उनके साथ काम करता है, वो भी इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। अब उनके पास खाने पीने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, वो लोगों के हुजरे में जाते हैं, वहाँ से खाना लेते हैं, उनसे उन्होंने कपड़े लिए हैं। ټول نړومبه کې تاسو ګورئ نو افغانستان د سړ نه چې کوم خلک دي روان دي الته مونږه میډیکل باندې ډېر زیات سټوډنټان
سټوډنټان دي آل ته مونږ غیر دي په واپس راتګ نشي کړی روپۍ ور سره خلاص دي داسې که دوی د خبرې وکړې نو دلته کم از کم چې دي د 1.5 نه 2,000 پورې ټوډیان دي پلین کوچونه دي دغه دلته مزدوري کا دغه په ودرېدلي دي کار روزګار ودرېدلی دی مزدور څه خبره د کړم چې روپۍ وګټي یو ورځ روپۍ وګټي هغه سره سبا لپاره هېڅ قسم طریقه کار نشته دی تقریبا 40 ورځې نه بند نو دا 40 ورځې چې دوی تېرې کړي دا بیا په قرض راخیستي لا به په کور کې هېڅ ضرورت د شي لپاره نه دوی خپل طریقه کار ځان ته برابر کا کوم په زور راغلي واپس خپل کوروله نشي تللی بیماری باندې راغلي د افغانستان نه کوم خلک راغلي واپس نشي تللی نو موږ په دې بارډر بندېدو سره هغه نه 19 د اسلام آباد نه 19 تر کابل پورې خلکو ته مکمل تکلیف دی سټوډنټ ویزا باندې زرونه تعداد کې موږ سټوډنټ ویزا باندې شته کاروباري خلک ما په لوګیر دي په چل ول باندې راځي خو داس خور چا وسم نشته چې په جز باندې راشي یا په بل غلط طریقه باندې پاکستان ته انټری وکا ये जो समाजी कारकुन इनकी बातें आपने सुनी इन्होंने कहा है कि लंडी कोतल के और तोरखम के अमायदीन हैं जो इलाका मशरान हैं इनको मौका फराहम किया जाए तो ये बजरिए जरगा इस मसले को बसानी हल कर सकते हैं। बॉर्डर की बंदिश से सिर्फ जो है तो पाकिस्तानी नहीं अफगानी आवाम भी मुतासर हो रहे हैं वो पाकिस्तानी भी मुतासर जो अफगानिस्तान में उन्होंने वतन वापस आना है वहाँ पे कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जो मेडिकल की एजुकेशन के लिए गए हैं वो भी वहाँ फंसे हुए कुछ अफगानी हैं जो पाकिस्तानी इलाज की घर से आए थे उनके पास पासपोर्ट है वीज़ा है उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है तो कम अज़ कम तिजारत के अलावा जो आमदोरफ्त है उसको भी उसके लिए भी बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए तो आवाम जो है वो मुतासर होने से बच जाएंगे। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी लंडी कोतल।